السلام علیکم دوستانو، بیا هم زه عبدالله بیریا د ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو نن ورځ چې کومه موضوع ده ډیره مهمه موضوع ده، کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دوستانو موضوع په دې شکل سره دی چې مونږ او تاسو ته به د سرک عرض راکړل شوی وي او همدارنګه ضخامت به راکړل شوی وي، او بل دغه دی چې کومه بودیجه یا پیسې چې د دولت د بودیجې څخه بیل شوي دي هغه به هم راکړل شوي وي چې په د سرک نه مصرفیږي، او څلورم شی چې د یونیټ کاست او یا هم د پی میتر مکعب قیمت به راکړل شوي. دوستانو سمه ده، نو دغه موضوع چې دوستانو مونږ تاسو ته په یو مثال کې وړاندې کوو. کوشش وکړئ، بیا هم وایم دوستانو چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ډېر یو مهم ټاپک دی. کوشش وکړئ چې تر اخره پورې راسره پاتې شئ. دوستانو پوښتنې په شکل سره دغه موضوع وړاندې کوو. وایي که د یو سرک عرض 6 متره او ضخامت 60 سانتي وي، د نوموړي سرک دپاره دولت 8 میلیونه افغانۍ بیلې کړي وي. که د یو متر مکعب قیمت چې دوستانو 15,000 افغانۍ وي، نو اوس تاسو معلوم کړئ چې په څومره اوږدوالي سره به د دغو پیسو څخه په دغه یونیټ کاست سره په څومره اوږدوالي سره به دغه سرک جوړ شي. دوستانو ډېره مهمه پوښتنه ده. نو دوستانو د دغې پوښتنې د حل لپاره د هر څه نه وړاندې باید موږ او تاسو د سرک حجم پیدا کړو. وی مساوي کیږي ال ضرب ډبلیو ضرب ټي، یعنی اوږدوالی ضرب د سرک عرض او ضرب ټي یعنی ضخامت. لینت دوستانو دغه ویټ دی او دا ټیکنیس دی. سمه ده دوستانو، موږ تاسو ته په دې ځای کې د سرک عرض هم راکړل شوی دی، ټیکنیس هم شته دی، ضخامت هم شته دی، خو اوږدوالی نه معلوم ده. نو دوستانو دغه دواړه قیمتونه په دغه فرمول کې چې وضع شي، ال دوستانو نه معلوم دی، دغه په خپل خالی کو د ضرب لمه په خپل ډبلیو پر ځای 6 وضع کوو او د ټي پر ځای دوستانو 0.2 وضع کوو. دا چې کله محاسبه کړی شي نو د وی قیمت دوستانو 1.2 ال متر مکعب دوستانو کېږي. سمه ده. اوس دوستانو د دې لپاره چې مجموعي قیمت لمخې د سرک اوږدوالی پیدا کړو، نو موږ تاسو دوستانو باید دغه فرمول باید په یاد اوسیږي. سمه ده، دغه فرمول باید دوستانو موږ تاسو په یاد اوسیږي چې ټوټل کاست مساوي کیږي حجم ضرب هغه د یو واحد قیمت. دوستانو سمه ده. دوستانو مجموعي کاست یا کوم قیمت چې دی دغه د پروژې لپاره هغه 8 میلیونه افغانۍ دي، او حجم چې دوستانو د سرک موږ تاسو پیدا کړل چې 1.2 ال دی، او همدارنګه د پی میتر مکعب قیمت دوستانو هم 15,000 افغانۍ دی. اوس دوستانو همدغه قیمتونه راخلو په دغه فرمول کې وضع کوو. سمه ده. نو دوستانو فرمول دلته بیا ما دوهم ځل لپاره لیکلی دی. دوستانو ټوټل کاست چې دی په خپله 8 میلیونه افغانۍ دی، او والیوم چې دی او یا حجم چې دوستانو 1.2 ضرب یونیټ کاست چې دی دوستانو 15,000 افغانۍ دی. نو دوستانو کله چې 1.2 په 15,000 کې ضرب شي دا کېږي 8,000. نو اوس دوستانو اطراف چې دی د ال قیمت پیدا کولو لپاره د ال په ضریب یعنې په 8,000 باندې دغه دواړه خوا ویشو. نو دوستانو چې کله دواړه خوا په 8,000 باندې وویشل شي، نو په اخره کې د ال قیمت پیدا کېږي دوستانو چې 4,445 متره او یا هم 4.445 کیلومتره. دوستانو د دغه سوال خلاصه ده شوله که چیرته مونږ 8 میلیونه افغانۍ ولرو او مونږ ته ویل شوي وي چې د سرک عرض چې دی 6 متره دی او ټیکنیس 60 سانتي وي، نو څومره په طول سره د دغو پیسو په واسطه سرک جوړدلی شي. نو دوستانو هغه هم 4,445 متره په اوږدوالي او یا هم 4.445 کیلومتره په اوږدوالي سره د دغو پیسو په واسطه کولی شو چې همدومره سرک جوړ کړو. دوستانو دغه طریقه هم زده کړئ، کوشش وکړئ. خو یوه طریقه بله چې د دې څخه ماته اسانه ښکاري دوستانو هغه په دې شکل سره ده
چې موږ تاسو ته یونټ کاست راکړل شوی و دوستانو. سمه ده، یونټ کاست چې و دوستانو راکړل شوی و چې 15,000 افغانۍ وي. سمه دوستانو، پی متر مکعب یعنی دیو متر مکعب قیمت چې 15,000 افغانۍ وي. دوستانو دغه طریقه چې د تناسب طریقه ده چې فکر کوم چې د تیرې طریقې څخه به اسانه وي چې داسې ولیکو چې یو متر مکعب قیمت چې ده دوستانو 15,000 افغانۍ دی، یا د 15,000 افغانۍ په واسطه کولی شو چې متر مکعب سړک جوړ کړو. نو په دې ځای کې موږ تاسو لرو دوستانو 8 میلیونه افغانۍ لرو. 8 میلیونه افغانۍ په واسطه څومره سړک به جوړ شي د حجم له مخې دوستانو. نو طرفین وسطین کوي دوستانو، موږ تاسو پوهیږو چې طرفین ضرب وسطین x ضرب 15,000 دا مساوي دوستانو 8 میلیونه او ضرب 1 متر مکعب. سمه ده، یو. نو دوستانو کله چې تاسو اطراف په 15,000 باندې وویشئ نو په اخیره کې به تاسو ته دوستانو د اکس قیمت په لاس راشي چې اکس مساوي کېږي. دا چې کله دوستان تاسو تقسیم کې دا خو به د سره خلاص شي. دا چې کله تاسو تقسیم کې دوستانو 3 صفرونه دا سره خلاصېږي. نو کله چې تاسو دغه 8,000 په 15 تقسیم کې دوستانو دا کېږي 15,333.3 متر مکعب کېږي دوستانو. سمه ده، دا مو چې کله پیدا کړ دوستانو د دې څخه وروسته به تاسو د سړک حجم پیدا کړئ چې د سړک حجم دوستانو موږ تاسو پیدا کړی دلته چې مساوي کېږي 1.2 L ده. نو موږ تاسو لیکلی شو چې وي مساوي کېږي 1.2 L ده. سمه ده، او د وي هم پیدا کړ دوستانو. دغه ده چې تاسو ته دې ځای کې ما پیدا کړو. اوس دغه اکس کې ما دوستانو په خپله همدغه حجم د 15,333.3 متر مکعب. نو د دغه وی پر ځای دوستانو زه کولی شم چې ولیکم 15,333.3 متر مکعب او دا مساوي کېږي دوستانو 1.2 L ده. سمه ده، متر دوستان دلته متر مربع ده، وبخښئ متر مکعب دوستانو. اوس اطراف چې دوستانو کله چې تاسو په 1.2 باندې وویشئ 1.2 باندې دغه دواړو واحد خو دوستانو متر مربع کېږي. سمه ده، نو دا چې کله تقسیم شي نو دوستانو په اخیره کې د L قیمت پیدا کېږي 4,445 متره کېږي. نو دوستانو تاسو خوښه دی که په دغې طریقې خلوئ او یا هم په تیر طریقې. په دې ځای کې هم دوستانو قیمت چې دی 4,445 متره او یا هم 4.445 کیلومتره. دلته هم دوستانو همدغه قیمت په لاس راغلو. دوستانو دغه وه د نن ورځ زمونږ ویډیو. که چا سره کوم سوال وي دوستانو د دغې ویډیو مربوط تاسو کولی شئ چې هغه په کمنټ کې ولیکئ. نور مو دوستانو په خدای سپارم. د خدای په امان.